خو شاته دا پیغام ورکوم چې هېڅوک موږ لکه نن سبا د ګېټه نه یې واپس کړه. موږ دا چاته نه دي ویلي چې یاره ستا وس نه کېږي ته مه راځه. ما اراده چې دا زما اراده پیسې ګټل نه دي همدم صاحب. زما پیسو سره کار نه شي. د پیسو ګټانې ډېرې طریقې دي. آؤ بچوں سیر کرائیں تم کو پاکستان کی، آؤ بچوں سیر کرائیں تم کو پاکستان کی، جس کی خاطر ہم نے دی قربانی لاکھوں جان کی، جس کی خاطر ہم نے دی قربانی لاکھوں جان کی۔ آؤ بچوں سیر کرائیں تم کو پاکستان کی، آؤ بچوں سیر کرائیں تم کو پاکستان کی، جس کی خاطر ہم نے دی قربانی لاکھوں جان کی، جس کی خاطر ہم نے دی قربانی لاکھوں جان کی۔ پاکستان زندہ باد، دیکھو یہ ہے سنت یہاں ظالم طاہر کا ٹولہ تھا، یہی محمد بن قاسم اللہ اکبر بولا تھا۔ تلواروں میں کیا بجلی تھی کیا شعلہ تھا، گنتی کے کچھ غازی تھے، لاکھوں کا لشکر ڈولا تھا، کہ ذرے ذرے میں اب دولت ہے ایمان کی، یہاں کے ذرے ذرے میں اب دولت ہے ایمان کی، جس کی خاطر ہم نے دی قربانی لاکھوں جان کی، جس کی خاطر ہم نے دی قربانی لاکھوں جان کی۔ پاکستان زندہ باد، آؤ بچوں سیر کرائیں تم کو پاکستان کی، جس کی خاطر ہم نے دی قربانی لاکھوں جان کی، جس کی خاطر ہم نے دی قربانی لاکھوں جان کی۔ پاکستان زندہ باد، یہ علاقہ سرحد کا ہے سب کی نرالی شان، یہاں بندوق کی چاؤں میں بچے ہوتے ہیں جوان، یہاں زلزلے یہاں ہے مٹی میں طوفان، یہاں سر پر کفن باندھے پھرتا ہے دیکھو ہر پٹھان، یہاں تم کہے تو ابھی لگا دے بازی سب کی جان کی، تم کہے تو ابھی لگا دے بازی سب کی جان کی، جس کی خاطر ہم نے دی قربانی لاکھوں جان کی، جس کی خاطر ہم نے دی قربانی لاکھوں جان کی۔ بسم الله الرحمن الرحیم. همدم صاحب تاسو ډیره شکریه چې تاسو مال مقرره کړل. زه څه وایم، زه د عارف الله صاحب چې کوم دلته پروګرام کړی و د ډیر زبردست و، دې کې ماشومانو شرکت وکړو، دلته د تعلیم سره وابسته بطور خاص استادان راغلو،
او نور داسې کسان راله چې پیرنټس راله دا پروګرام یې اټینډ کړو. ډېر ښکلی پروګرام و، ماشومانو پکې ډېر ښه پرفارمنس وکړو. دوی ماشومان ډېر ښه تیار کړي دي and I really appreciate them and I see that this school will go on and it will go up to the high standards. So thank you very much and thank you Arif and everyone who participate in this program. Thank you very much. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. قدرمنو کتونکو تاسو ګورئ همدم ټي وي. زه یم ستاسو کوربه شفیع الله. پروګرام هم نظر سره یو ځل بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. څنګه تاسو لایو ویډیو کته د ټایم کې موږ ولاړ یو انټرنیشنل پبلک سکول پورن کوټکی کې. ډېر خوندور پروګرام شو. تقسیم انعامات بچو ته کې ایوارډ هم ورکړل شو. ما سره پسنګ ډېر درانه خلک ولاړل، پوهان د علم په دغه باندې ډېر رسېدلي خلک. یقینا د دې مخکې خبرې کول دا به ډېر ګران وي. بهرحال زه به چیف ګیسټ زموږ کوم ننني پروګرام کې جناب عبیدالله صاحب کوم چې اے ډي او پی این ډي ډسټرکټ شانګله سره ډېره مننه تاسو ټایم راکړه. خاص چې کوم پروګرام وشو دې حوالې سره به څه شکریه. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول ناول زه د همدم ټي وي انتهایي شکرګزار یم چې هغوی وخت راکړه او دې پروګرام ته رالل. یقینا ډېر ښه پروګرام شو. په داسې پروګرامونو کې په ماشومانو کې هغه تخلیقي صلاحیت، قاعدانه صلاحیت، هغه کریټیکل تھینکینګ چې څه ته وایي هغه په دې کې ډیولپ کېږي. په ماشومانو کې د صبر د برداشت ماده راځي. نو یقینا چونکې دا سکول د کلاس 3 پورې و، خو د دوی پرفارمنس د دوی ټیلنټ ته چې ما وکتل نو هغه د های کلاسونو سره هم زیات ښه و. یقینا که دوی خپل دا کوشش، دا هلې ځلې دا جاری وساتي نو انشاءالله دا سکول به د پورن نه بلکې د شانګلې په هغه ښه سکولونو کې انشاءالله شامل وي. خاص کر که زه د عارف الله صاحب خبره وکړم دې ته به ستاسو څه میسیج ستاسو نصیحت پرې ځکه چې که موږ وګورو دا یو شاړه علاقه ده، دلته بیا سکول کولول او دا کامیابول دا به ډېره قرباني غواړي. هغې ته به څه ویل غواړئ؟ عارف الله صاحب یقینا چې انتهایی ډېر زیات محنت کړی دی، ډېر کوشش کړی دی. سکول یې په 2-3 کالو کې داسې سټیج ته رارسولی دی چې یقینا ما خو مخکې مو ویله چې هغه د شانګلې په ښه سکولونو کې د هغې دغه شمار دی. خو زه بیا هم هغې ته دا وایم چې خپل دا محنت، خپل دا کوشش جاري وساتي او انشاءالله دا سکول به په خپل ځان وښیي او دا به یو ځلنده پبلک ته ولس ته دا پیغام دی زما د خوا د استاد په حیث باندې چې پوهه او شعور ډېر لازمي دی. د هغې یوازینۍ لار چې ده هغه علم دی، تعلیم دی. زمونږ د علم د اصول لار چې کوم ده هغه هم دومره صحتمنده نه ده. زمونږ د والدینو په حیث باندې دار سړي دا شوق چې زما دا بچی دی ډاکټر شوی یا انجینیر شوی یا په یو داسې ځای کې کېناستی چې هلته پیسې وګټلې، چې تر څو پورې دا تصور ختم شوی نه وي نو د علم هغه بنیادي مغز چې دی هغه موږ ته نه حاصلېږي. پکار ده چې ماشومان د هغوی د صلاحیت مطابق پرېږدي او هغوی ته د لارې چې دی هغه کولاوي په خپل چایس باندې هغه د ژوند کوم فیلډ ته تلل غواړي. لکه زمونږ سوسایټي ته د ټولو نه زیات ضرورت چې دی هغه د استادانو دی چې موږ ښه استادان پیدا کړو، موږ به ښه سماج جوړ کړو، موږ به تکړه خلک پیدا کړو. بدمرغي دا ده چې کوم ښه خلک دي، کریم خلک، څوک ډاکټر شي، څوک انجینیر شي، څوک خپل ښه عهدو ته لاړ شي، د قوم د بچو د روښانه سبا دپاره چې کوم خلک پاتې شي دا ډېر واضح حقیقت ده. زه په خپله هم استاد یم، خو دا بدقسمتي ده د دې قوم چې هغه خلک چې هغو ته بل څه لار میلاو نه شي هغه راشي استاد شي نو هغه نفسیاتي طوره، ذهني طور دومره ستړی سړی چې هغه خپل صلاحیتونه چې دي هغه د قام د بچو دپاره په صحیح توګه نشي استعمالولی. شاید چې دا هم د دغه سوچ پیداوار دی چې علم موږ د پیسو ګټلو لپاره استعمالوو. که دا تصور ختم شي او خلک علم د دې دپاره شي چې دلته دا جهالت ختم شي، دا غلط روایت چې دي دا ختم شي او اجتماعي طور دا خلک چې دي په هغو کې فکري بدلون راشي او دلته دا ټولې مسلې چې دي هغه ډېر زر حل شي. که چېرته دا ارتقایي عمل دومره سلو روان وي نو موږ به ترقي کوو او خو هغه به ډېره پټۍ وي. د تیز رفتاره ترقۍ دپاره، د تیز رفتاره بدلون دپاره اجتماعي شعور لازمي دی او د اجتماعي شعور دپاره د علم په خپل سپېڅلي روح سره حاصلول پکار دي. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول ناول خو ستاسو شکریه ادا کوو چې راته تاسو د پروګرام له کوریج ورکړو او د ننني پروګرام په حوالې سره به خبرې وکړو. الحمدلله انټرنیشنل پبلک سکول پورن زه وینم چې دا نن سبا د شانګلې په هغه کوم ښه سکولونه چې دي د هغې سره په کمپټیشن کې روان دي. دا یو ښه خبره ده د دې علاقې دپاره، د دې خلکو دپاره چې د عارف الله په شکل کې دوی ته داسې یو کس میلاو شوی دی چې هغه د دې ماشومانو تعلیم د بوج راغستی دی په خپل اوږو باندې. دا د دې علاقې د دې خلکو سره زما په خیال یو دغه یو لوی تعاون دی. مونږ سوسایټي لا یا پیرنټس مونږ هم پکار دی چې مونږ دغه سره مونږ کوآپریشن وکړو او د سکول د ماشومانو تعلیم چې دی دا یو پروسس دی، دا اجتماعي پروسس دی. پکار چې دا مونږ شریک مخې ته وچلو او عارف الله سره په شانو بشانه ودرېږو او داسې پروګرام، داسې دا تقریب و یومي والین د دې مقصد هم دی چې
چې را موږ ټیچر پیرنټس او دا سټوډنټس چې دا راوځي شي او د دې پرمختګ دپاره د دې تعلیم د مخې تلو دپاره یو کونسلینګ وشي نو داسې پروګرام بار بار منعقد کړو غواړي انشاءالله زه امید لرم چې ډېر زر د دا سکول به د پورن نه بلکې د شنګلې په ټاپ سکول کې قدرمنو کتونکو موږ سره انټرنیشنل پبلک سکول پورن کوټ کې چې کوم سکول دی د هغې ډایرکټر جناب عارف الله صاحب ولاړلی تھینک یو سره ډېره مننه تاسو موږ سیکنډ ټایم کې بیا انوایټ کړو سکول ستاسو ډېر ښه روان دی تېر کال نه بل کال هم موږ راغلي یو ماشاءالله اداره ډېره ښه روانه ده څه به غواړئ خاص کر چې نن کوم پروګرام وشو دی والي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ټولو نه مخکې خو زه ستاسو اول د همدم ټي ډېر شکریا ادا کوم چې تاسو زموږ معمولي نوټس باندې راغلی او دې پروګرام کې شرکت وکړو زه به دا خبره وکړم چې په روز کالم زما دا یقین نه و چې لکه زموږ د سکول نه به دومره خلک راشي پروګرام نه چېرته یا به دې وړو کې کوم ټیلنټ وي او به دومره لکه ظاهر شي اوس دا په روز کالم زه ډېر خوشحاله یم اوس هم ډېر خوشحاله یم لکه دا زما د سره ګڼله نه چې ما له به دومره خلک راشي پروفیسران به راشي چېرته یا به ټیچران کوم افسران به مال شي ماشاءالله هم په دې پروګرام کې ډېر شرکت وکړو نو زه د هغوی ډېر شکریا ادا کوم او زړه ته مې دا یو ډاډ ورسېده دا یو حوصله راته راغله چې یاره دومره ښکلی خلک مال راغی انشاءالله زه به د مزید نه زیات کوشش کوم او دا ماشومان چې انشاءالله زه به زیات دا کوشش کوم چې دوی غټ افسران هم وکړی شي او ډاکټران داسې هم وکړی شي او زما نه څه کېږي انشاءالله بھرپور کوشش به زه کوم که خیر انشاءالله د تېر کال په نسبت که موږ وګورو یا د بل کال زه یم څومره اچیومنټ په تاسو کړی لکه څه کالې ماشومان څومره دي تعداد څومره دغه به شوي ماشاءالله زموږ خو دویم کال دی نو اولني کال مې موږ سره زما په خیال 75-80 کسانو خو ډېر لکه لږ وم او موږ چې کله پروګرام وکړو نو تعداد زموږ سږ کال 140-150 ته لاړه او دا د خوشحالۍ خبره ځکه لاړ چې یاره موږ محنت کوو زموږ استادان چې دي ډېر زیات محنت کوي ډېر هارډ ورکینګ دي په دې پروګرام کې هم ډېر زیات ستړي شو لکه ورځ د شپې محنت یې کړلی لکه ټول لکه دا استادان چې ډېر زیات محنت کوي لکه یو چې لکه دوی ما سره تنها دا حساب نه کوي چې یاره تنها داسې تنها دوی تقریبا داسې موږ ورکوو چې هغه د ویلو هم لکه لایق نه ده چې یاره په هغې باندې کار کوي او کوم د ټیچر سټاف چې دی ډېر زبردست دی ډېر هارډ ورکینګ دی ډېر محنت کش دی زه د دوی نه ډېر زیات خوشحاله یم چې دوی دا پروګرام موږ له ارینج کوي او د ماشومانو سره ډېر زیات محنت کوي نو انشاءالله ما ته دا خبره هم کوي چې انشاءالله موږ به د دې نه زیات کوشش کوو چې دا ماشومان چې کوم دي دا یو ښه افسران ښه ډاکټران جوړ کړی شي اوس تعداد تقریبا څومره دی اوس تعداد تقریبا 140-150 پورې دی او دا سکول څه کالي کلاس 3 پورې شو که خیري انشاءالله دا به مزید نور خلکو هم ډېر ویل دي او لا سکولونو دغه چې ایگزامونه پوره لا نه دي شوي رزلټ یې نه دي راغلي ډېر موږ ته دا وینا کړې چې موږ به راځو خپل ماشومان به داخلو تاسو به د ماشومانو کې ډېر ټیلنټ دا ډېر قابلان دي ځکه چې په یاده تقریر کې د دویم کس چې هغه په یاده تقریر کوي او په اردو تقریر هم کوي نغمه هم ټول شی تاسو په خپله ویل همدم صاحب چې دا په یاده وي نو دا دوی دپاره ډېر زیات د خوشحالۍ خبره ده زموږ دپاره هم خبره ده د پیرنټ دپاره هم ډېره خوشحالۍ خبره ده انشاءالله دا استادان هم محنت کوي ما به دا یقین دی بھرپور کوشش به کوي انشاءالله که خیري او زه به هم کوشش کوم چې دا اداره مخې ته لاړه شي او کامیابه شي که خیري عارف الله صاحب د ترقۍ زه یم راز څه دی راز چې لکه دومره ښه سکول روان دی ماشاءالله په 2 کالو کې هغې خو همدم صاحب اصل ډېر ښکلی کوېشن تاسو وکړو هغې اصل وجه دا زه په خپله یو داسې ایکسپیرینس والا کس یم داسې تیار نه یم راغلی په اول څه په سوات کې ما ټیچینګ کوو نو تقریبا 4-5 کاله ما ټیچینګ کړلی هغه کوم تجربه چې دا ما ځان سره راوړله بل په خپله دا خبره چې تاسو ته پته چې مشر په خپله کار کوي لکه یو پرنسپل چې یا کورسۍ باندې کښېني کلاسونه لي دغه کوي نو هغه اداره چې ده هغه بیا کامیاب وي بل زه استادان چې کوم زموږ دي ډېر زیات هارډ ورکینګ دي لکه ورځ ورځ هغو لا محنت کوي چې یاره موږ ښه محنت وکړی ښه کوشش وکړی او دې ته نه ګوري تنها دا حساب نه کوي چې تاسو تنها یا ما 6 کلاس واغسته ما 15 واغسته یا ما 6 واغسته دا حساب ما سره نه کوي نو هغې اصل وجه دا زموږ دا کوم سکول چې محنت کوي کم ترقي چې کړله دا د استادانو د لاسه کړله او دا زما د لاسه کړله او بالکل بھرپور کوشش زما سره کوي او اخیری سپوس مستقبل د دې ځای څه وینئ خپل د سکول څه وینئ او خواوشا علاقې ته به میسج او پیغام رسوئ نو زه خو خواوشاته دا پیغام ورکوم چې هېڅوک موږ لکه نن سبا د ګېټه نه یو بس کړه موږ دا چاته نه دي ویلي چې یاره ستا وس نه کېږي ته مه راځه ما اراده چې دا زما اراده پیسې ګټل نه دي همدم صاحب زما پیسو سره کار نه چې د پیسو ګټانې ډېرې طریقې دي ځکه چې لکه مختلف قسمه پیسې ګټانې مختلف طریقې دي نو زما چې سکول ته راغلی ما ګټې دپاره نه دی واخلي دې کې زه پیسې ګټم دې کې بچې لکه باجي جوړوم په دې کې بچې ځمکې حلم نو انشاءالله زما دا کوشش دی چې دا کم ټیلنټ چې ما په دې وړو کې ویل کم دغه چې ویل او ما چې کم دا کم ښکلی خلک موږ له راغلی کم دا حوصله چې ما ځنې ویل انشاءالله زموږ په سکول کې به را روان کړي وخت کې که خیري ډاکټران به مي افسران به مي او انشاءالله ډېر ښه قابلان کسان به زما دا شوق دی او انشاءالله پوره کوم به که خیري دې نه انشاءالله ښه بھرپور غټ غټ خلک چې هغه چې دی فارغېږي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زه د همدم صاحب اول شکریا ادا کوم چې د ما ولید ډېر ښکلي پروګرامونه د مخې ته وړاندې کړه او د دې نه خلکو ډېره غټه مزه واخیسته او ډېر مخې ته انشاءالله روان دی زموږ د سکول کې د پرنسپل صاحب د استادانو صاحبانو ډېرو شکریا ادا کوم ما چې د ماشومانو کې څه ولیده نو شاید انشاءالله زما امید دی د خپل الله نه چې دوی به ډېر مخې ته لاړ شي او زه خپله باندې یو جټ یم
خو زه بالپن دې لپاره ګرځوم چې یاره دا زما خوښ دی دنه مینه ده د دنه انسان جوړ شي بیا دې سره سره که دی د قرآن شریف ترجمه وکړي نو دې بني آدم شي انسان شي چې تعلیم او د قرآن شریف ترجمه بس زه د دې ماشومانو ټول مور پلار ته دا سوال کوم درخواست کوم د استادانو صاحبانو ته درخواست کوم چې تاسو نورم تېز شئ نورم مخکې شئ چې دا ماشومان ښې طرف ته لاړ شي او زه چې ګورم چې زه ډېر زیات خوشحاله یم او الله تعالی دې په دې ټولو استادانو رحم وکړي په دې ټولو ماشومانو دې الله رحم وکړي او زموږ همدم صاحب له دې الله تعالی نور طاقت توفیق ورکړي چې د نور مخکې لاړ شي او دا پروګرامونه مخې ته بوځي زه به ډېر خوشحاله یم بس ثانک یو ډېره مهرباني ډېره شکریه السلام علیکم همدم صاحب تاسو د راتلو ډېره مننه تاسو راغلی دا پروګرام تاسو ښکلی کو په تاسو باندې جوړ شو زمونږ دا میډیا والا چې دي دوی دا پروګرام چې دا دنیا ته خور کړي نو زمونږ دا سکول چې دی دا دویم ځل زه په دې پروګرام کې شرکت کوم د دوی دا ماشومان چې کوم ټایلنټ دی پکې نو زه د دې دوی ته داد ورکوم ځکه دا د دریم کلاس نه په کمه ماشومان دي دې عمر کې ماشومانو له هغه خپل د لبو دغه هغه قسمه په ښه دغه باندې نشي خو دوی ول ډېر ښه تربیت ورکړی دی لہذا د دوی دا کم ډرامې غونه پروګرام چې د دوی دا خاکه چې وه نو هغه مې هم ډېره خوښه شه دې کې یو هلک پکې نعت ویلی و هغه هم زما ډېر زیات خوښ شو نو د هغه کسانو له زه یم چې دوی له انعامات ورکول پکار دي خو افسوس چې موږ په دې ټایم کې دوی رو نه بللو سټیشن لکه زه اوس هم موقع مې لا نه شوه که نه نو ستاسو ډېره مننه شکر ثانک یو ډېره مهرباني پروګرام تاسو کته امید زما دا دی چې پروګرام به ستاسو خوښ شي او زما به دا دعای چې الله پاک دې په شنګلې د پورن په خاوره داسې قسمه ځوانان پیدا کړي د عارف الله په شان چې د دې خاورې تقدیر بدل شي خپل کوربه شکر الله ته ورکړي اجازت د کیمرمین محمد آصف سره وګورئ همدم ټي وي د لوی الله په امان